السلام علیکم. نن یو ډیر اهم موضوع دی، ډیر حساس دی، مذهب سره تعلق دی. زه درته څه حقیقتونه ووایم. یو خدا چې علماء حق زما د زړه سرونه دي او د سر تاجونه دي، او زه دا ګڼم چې د اسلام په سربلندۍ کې علماء حق ډیر لوی کردار دی او د دوی په وجه باندې دین دومره سربلند دی او زه یې ډیر قدر کوم. خو یو طرف ته سرکاري مولیان دي او فتوا فروش مولیان دي، او دغه فتوا فروش او سرکاري مولیان نور په جایز ناجایز باندې خاموشي، خو چې کله د حکومت ته تکلیفي یا اسټیبلیشمنټ دی، نو دغه سرکاري مولیان او فتوا فروش مولیان لکه د خریړو راوزي او بیا فتوی شروع کی. اوس د اسلامي نظریاتي کونسل مفتی راغب نعیمی صاحب دی، ډاکټر راغب نعیمی، هغه یو فتوا ورکړې ده چې وی پی این حرام دی. اوس کو ته د دنه تپوس وکې، نو زما 100% دا یقین دی چې اب د وی پی این په مطلب هم نه پوهیږي. خو چونکې دی وخت کې حکومت چې کم اقدامات کوي، کم ظلم کوي، کم جبر کوي، کم فسطایت کوي، او په سوشل میډیا خلک د هغې اواز چوتوي، نو دوی چې کله سوشل میډیا بند کړي او بیا خلک وی پی این استعمالي، نو اوس حکومت ته ضرورت دی نو وی پی این حرام کو. د دې ډاکټر راغب نعیمی صاحب نه تپوس کول پکار دی چې په ملک کې کم ظالمانه نظام روان دی، دای خلاف چرته د خبره کړې ده، او د اسلامي نظریاتي کونسل د خلکو لا چې په بانک باندې د سودي نظام نه تنخواګانې ورکوي په هغې چرته خبره کړې ده، یا وایي چې تصویر حرام دی، نو مفتی صاحب هر وخت تصویرونه وباسي نو په هغې خبره کړې، یا چې خپلې چینلې په یوټیوب جوړې کړي هغې وخت کې ورته حرام نه ښکاري. خو چې اوس حکومت په مشکله کې شو، نو دغه تنخوادار مولیان، سرکاري او فتوا فروش مولیان اوس ورته وی پی این حرام ښکاري. نو دې خبرو د خلکو د دې جعلي او سرکاري مولیانو نه خفه کړی دی چې ته کم له ظلم کیږي نو په هغې وخت ته خاموش یې، هغې وخت کې تا ته حرام حلال پته نه، خو چې کله دغسې ضرورت شي معذرت کوم، چې کله تا ته دغلته ضرورت شي نو بیا تا ته حرام او حلال ودرېږي. دا د خلکو په کورونو چې غیر قانوني چاپې وي، د دې خلاف دغې علماو څه خبره نه ده کړې، او یو طرف ته علماء حق دي چې زمونږ ډیر راته ګران دي، او بل طرف ته دا فتوا فروش دي چې د وړو وړو فایدو دپاره دین په حرام حلال په چکر کې اچولی دي، او په خپله هغه ټول کار کوي. د سودي نظام نه تنخواه لي، هغې وخت کې ورته هېڅ حرام حلال نه ښکاري. دا ټول هغه کارونه کوي چې کم په دین کې حرام دي، خو چې کله د دوی ته اوس ضرورت شو حکومت ته او اسټیبلیشمنټ ته، نو اوس علامه صاحب راپاسېدو او وی پی این حرام کو. تاسو لکوټي د علامه صاحب نه څوک دا تپوس وکړي چې آیا د وی پی این په مطلب پوهیږئ چې وی پی این څه ته وایي؟ نو د خدای دپاره د هغې فسطایت حمایت مه کوئ چې کم نه عوام تنګ دی، او حکومت چې نیټ تنګوي نو خپل کرتوت دې ټیک کړي چې خلک پې تنقید نه کوي. حکومت داسې اقدامات وکړي چې د آئین او د قانون او د عوامو د خواهشاتو مطابق نو خلک به صفت کوي، بیا په ولې تنقید کوي. خو چې ظلم، جبر، فسطایتي په عام سیویلین باندې د دهشتګردۍ اف آی آر په وړو وړو خبرو، نو خلک به د هغې خلاف اواز چوتوي، او بیا دغه سرکاري مولیان وله راشي او مذهبي ټچ وله ورکړي، نو نور ځان په عوامو کې بدنام کړي. ستاسو څه خیال دی؟ دا ډاکټر راغب نعیمي اسلامي نظریاتي کونسل چې وی پی این حرام کړی دی، د ده د اقدام تاسو خوښ دی او که نه مو دی خوښ؟ کمنټ لازمنو کې، لایک کې، شیر کې، او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.